الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعظمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله خالقنا العظيم. بڑیر عقیدت و محبت سرا درود پاک شریف الولے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حق الرزق. مخی آیتون مبارکوں کی آخر کی وعید او مآل د کافرانو ذکر شنو او هغه پسې سمدستی د ایمان والو او د اعمال صالحو کولو د هغې دپاره وعد ذکر شنو چې هغه وعید چې دی نو هغه د جهنم په صورت کې و. فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. چې دغه کفار مشرکین چې دا کسب د سیئې کړي وي یعنې د کفر او یا د ګناه او د دې ګناه په دې باندې احاطه هم کړې وه نو د هغې دپاره چې کوم وعید و نو هغه الله ذکر کړي چې دوی به همیشه دپاره په جهنم او بل ورپسې چې کوم دی نو مختصر آیت کریمه کې بیا د مؤمنانو مسلمانانو چې کوم وعد یعنې معنا دا چې په نیکو اعمالو باندې او په ایمان باندې کوم الله رب العزت څه خیر ورکو نو هغې ذکر کو چې اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. دی به په جنت کې وي او دی به همیشه په جنت کې وي. تاسو ګورئ د هغه خلکو دپاره چې کوم کفار مشرکین دي نو د هغې دپاره په قرآن عظیم الشان کې تابیدن همیشه دپاره په جهنم کې پاتې کېدلو ذکر راغلی دی او د ایمان والو دپاره تابیدن چې دی نو په جنت کې د پاتې کېدلو ذکر راغلی او وجه دا ده چې اعدت للکافرین وایي دا جهنم د کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی. اول آیتونو کې الله فرمایي او اعدت للمتقین دا جنت چې دی دا د متقیانو دپاره پیدا کړی شوی دی. اعدت للکافرین جهنم د کافرو دپاره تیار کړی شوی دی. و
اعدت ورپسې دلته کې اعدت للمتقین راغلی ځکه بیا د متقیانو لپاره بلا زینو کې تاسو کتی شي اخر سپاره کې کله باری تعالی فرمای ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وغير بلا شيء بلا زینو کې د متقیانو لپاره چې کوم دی دا غي نعمتونه مور سره ذکر کړي وصلی الله رب العزت په دې آیت کریمه کې چې دا ما تاسو د وړاندې تلاوت کو د سوره بقره شریف او دا آیت کریمه مبارکه چې دا نو دا 83 نمبر آیت د سوره بقره شریف الله فرمایي جل جلاله اوس دې کې د بني اسرائیل چې باری تعالی کوم وعده غشتلې و دې کې دا هغه ذکر الله فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او یاد کا هغه وخت لرا محبوب پیغمبر چې غشتلې و موږ کله کا وعده د بني اسرائیل کله کا وعده میثاق د څه خبرې وعده متنا غشتلې و د چانه د بني اسرائیل نه بني اسرائیل دا بني اصل کې بني نه اسرائیل ته اضافت شوی د نون ساقط شوی د بني پاتې شوی هغه متدا وعده غشتلې و چې لا تعبدون الا الله تاسو عبادت مکوئ مگر خاص د الله عبادت دا اخبار دې په معنا د نهي کې لا تعبدون الا الله اغه ته خبر ورکړي یا دا اغه ته خبر ورکړي خو په معنا د نهي کې مثلا دلته مفسرین اخبار فی معنى النهي انه منع کړي چې لا تعبدون الا الله تاسو عبادت مکوئ مگر خاص د الله عبادت کوئ عبادت څه ته وایي عبادت چې دی نو عاجزه ته ویل کی عاجزه او بیا عبادت چې کوم دی الوهابیت فی المیزان په کتاب په هغه کې ذکر کوي چې عبادت د عاجزه سر دا هغه چا د وړاندې ښکته کول چې دا د عقیده چې دا زما سره الٰه دې زما معبود دې ته سوې دغه ته عبادت عاجزه سره د چا وړاندې د ښکته کو خدای عقیده وی چې دا زما الٰه دې دغه ته دې ته عبادت ویل کی روزنايات ساتي هر ځای کې چې کوم دې ک سرخ کته کېدو نو دغه چې دې نو شرک راځي او نو چې کوم دې دغه ته عبادت ویل کی ورته تاسو مثال دی یو سره دی هغه ساروي تړي نو دې مخامخا چې څه په سي تړي هغه تخته کی یا یو سره دی مثال په تور باندې د چا خدمت کوي هغه جس پروت ته پزمکه باندې دې ور تحقیق شنو داغه د خدمت لپاره حرکت کېدل را کته کېده په کراغل لیکن چې په دغه نیت او عقیده باندې دي چې دا سبا الٰه دی نو دغه ته موږ چې دې نور د شرک ویل کېږي او نه چې کوم دې دا بیا شرک یا مثلا شو د خپل والدینو د خپل اساتذو د خپل پیرانو مبارکان لاسونه خپل یا خپل خپلې نو دام چې دې نو پس کې دام په دغه کې ناراضي دې ته شرک نشي ویلې بلکې دغه څه دی دا تعظیم او تعظیم پنیت د عبادت باندې چې دې نو دا څه دی دا شرک دغه چې د عبادت په دې سجده کې تعظیم شته دی خو په دې عقیده باندې دی چې دا زما الٰه دی
دا بیا او تاسو یاد ساتئ چې دا سجده چې کوم دی نو په دې کې چې کوم تعظیم د باری تعالی دی دا د دې وجې نه الله رب العزت ته زیاته خوښ په ټولو ارکانو د مانځه کې دې باندې سړی ډېر نږدې کېږي الله ته چې دی دا ډېره محبوبه ده نو ولې دې کې هغه ډېر زیاته عاجزي راځي دې وجې تاسو پوهه خلک یې چې ګیني سجده چې کوم دی نو دوه قسمه ده یو سجده تعبدی ده او یو سجده تعظیمی ده تعبدی سجده دې ته ویل کېږي چې یو سړی د چا د وړاندې په دې ځمکه باندې تندي کېږي او دې نیت دې یقیني چې دا مې الٰه دی نو دغه تعبدی سجده ده نو که الله ته غیر مقصود ده او که د الله نه غیر ته نو دا شرک دی یاد ساتئ دا څه دی شرک او که مثال په طور باندې د چا د وړاندې چې هر څوک دی هغه که قبر دی او که هغه انسان دی او که هغه مثال ونه ده او که هغه هر یو بلا چې ده خو چې ده ورته د خپل تندی په دې ځمکه کېښودو او عقیدې دا نه وه چې دا زما معبود دی نو دغه عمل حرام دی لیکن شرک ورته نه شوی حرام دی شرک ورته دې ته تعظیمي سجده وایي تعظیمي سجده حرامه ده دا یاد ساتئ بالکل تعبدي سجده بالکل جائز د چا دپاره د الله دپاره او د مخلوق دپاره بالکل شرک بلکې تعبدي سجده الله ته دا عین مقصود ده الله په حکم کړی دی ورکعوا واسجدوا دیو جن ما ستاسو په خدمت کې عرض کوو د باری تعالی چې کوم دی دا حکم چې دې من کړیو د سره د عبادت نه منی کړیو چې تاسو عبادت وکوي مگر که عبادت کوي د الله یعنی که څوک تاسو لایق د عبادت ګڼئ نو هغه به صرف الله رب العزت بل څوک د الله د عبادت لایق دا مګر دا عقیده باندې مسائل لا تعبدون الا الله او بیا ورپسې چې کوم دی دا خبره ذکر کوي باری تعالی چې وبالوالدین احسان او تاسو د والدینو سره دې ده کې وبالوالدین احسانا یعنی احسنوا بالوالدین احسان احسان کوي فعل محذوفه ورته راوباسي احسان کوي د والدینو سره احسانا و احسان کولو سره یعنی غلط دا دی چې نبی کریم علیه السلام نه تپوس کېږي موږ د چا خدمت کوو د چا سره احسان کوو د مور سره بیا د چا سره د مور سره بیا د چا سره د مور سره بیا تپوس چې کېږي د پلار سره مطلب دا دی چې د هغې سره احسان دا دی چې ښېګړه ورسره کوه د مثال په طور باندې تا سره یې ښېګړې کړي دي د هغې په بدل ورسره لګې دا شکر دی د هغوی او که مثال په طور باندې هسې ته لګي او د هغې سره ښېګړې کوي د هغې ضرورتونه حوایج کوم دی نو ته پوره کوي د هغې هر قسمه خیال ساتي نو دې ته څه دا په احسان کې داخل مور له درې حق ورکړي دي پلار له یو حق ورکړي دي ځکه د مور درې کارنامې کړي دي چې یو دی دا بچی 9 میاشتې په خېټه ګرځوي بل چې دی نو وینې فلټر شوده پې ورته کله چې دا بچی پیدا کېده نو دې هغه درد ذهن چې کوم برداشت کړی دی نو دغه د دې درېو هغه ولا درې حق ورکړي وګوره یاد ساتئ دا زموږ د ستاسو په اړه کې رانیږي یاره زه به ډېر خدمتونه د مور او د پلار وکړم نو ما به دې حق ادا کړي د یوې شپې حق ادا کول دا ګران دي ټول عمر په اوبو باندې وګرځئ
او که څلوېښت پېرې د شام نه وي حج دپاره چې دی او پیاده پرې حج د هغې هغه حق نه وبالوالدین احسان بیا ورپسې وذي القربى واليتامى تاسو احسان د رشتهدارانو سره خیر ښېګڼه د احسان دا د رشتهدارانو سره خپلوانو سره تاسو که فکر وکړئ نو په دې خپلو خپلوانو کې د بچي دپاره د پلار مور نه د مور او د پلار دپاره د خپل اولاد نه د رور دپاره رور د خور دپاره خور د رور دپاره خور د خور دپاره ورور داسې ورپسې لاړ شي دا خپل چې څومره رشتهدارۍ کې راځي هغه رشتهداران چې کوم دي نو هغه خلک چې د میراث په اصولو کې ورته ذوي الفروض وایي چې هغوی له الله فرض حصې مقرر کړي دي هغه چې عصبه دي ترونه رونه ترونه د تره زامن د زامنو زامن داسې پسې ځه او تاسو ګورئ د کمال خبره دا ده چې دغه خلک چې دی د عصبه چې دي که نه اوس یو سړی جرم په هغه باندې مثلا دیت راغی هغه ډکول غواړي نو د شریعت مسله دا ده چې دا به دا ذوي الفروض به لګي نو دا به ډکي عصبه به لګي دا به ډکي یعنې موږ تاسو تعبیر په تربور سره مثال په طور باندې روړ دی تره دی داسې ورپسې لاړ شي تر زامن دي ورېرونه دي وغیره وغیره دا نو دغه جرم چې کوم دی شریعت چې لګولی دی دغه دیت وغیره نو دا به دغه خلک او زموږ خلک د دغې د بیخي چې دی نو څه دی نو خبر نه تاسو ګورئ دې کې چلم دا دی که نه چې به نقصان یو کس وکړي نو دی به بیا په کشر باندې دی به کړي نګراني کوي چې به یې سبا نه پکې زه ټانکه کېږم او زه تاواني کېږم مثال یاره سلو خان دی بالفرض ول دا خلک چې کوم دی دا سلو خان دي نو دی داسې دي چې لس تر خان په یو کس راځي بالفرض دومره کسان یې عصبه دي یا پنځه خان په ټولو باندې راځي دومره عصبه دي یا پې دوه خان راځي نو دا خو ډېر شی دی هلکه نو دوی به څه کوي بیا چې دا کشر یې تماچه په دې ځای کې غږي که نه نو دی به یې د مخې سره چې دا مه کوه بیا دی چې کله چاکو چاړه ځان سره راوالي نو دی به ورته لاس تاووي چې دا ته څه کوې او که داسې دی نو بیا ته څه شی جوړ شي دا شی دې جوړ شي مه کوه مړه چې کار ورله وکړي چې بس جوړ شي رور به یې هغه به وي مه کوه چې دې رور له مې کار وکړي چې بې دا بل ته وسګا شي مثال دا شی زموږ د معاشره په دقه ځای کې بېګړاو شو ولې وچ په مچه باندې چې دی دغه عصبه معاف شو اتې وویستې شو بس چې د چا په سر راله نو راله شریعت داسې نه وایي نه دا ټول پکې راګیر کړي په تا باندې پکې مثال 10 لکه روپۍ راغلي 15 لکه روپۍ راغلي په دیت کې څومره چې دی مثال لکه نن سبا ډېر اوچت روان سرکار زموږ د ملک پاکستان کې چې کوم په عدالت کې تا نه دیت اخلي هغه یادومه چې شرعي وي دیت شي نو هغه خو بیا چې دی نو موږ حساب کړی یو 15 کروڑو نه په هغه وخت کې دا کېده نن سبا خو به ګور چې لسي اصوله کړو نو غرض مې د خبرې دا دی چې ته به د خپلو خپلوانو سره به احسان کوي دا احسان یوازې دا نه دی چې ته به پرې روټۍ خورې او ته به چې کوم دی نو د هغه دا خیال به ساتي د خېټې یا د جامو جوړې یا د څه یا د نه دا ټول پکې راځي دا به ورسره احسان کوي چې هغه به داسې د هلاکت ځای ته نه ورپرېږدي حدیث کې راغلي وي تاسو د ظالم او د مظلوم د دواړو امداد وکړئ که ته پوهېږي چې زما دا خپل مظلوم دی نو بیا به ورسره ودرېږي او که ته پوهېږي چې زما دا خپل چې دی دا رشته دار دا ظالم دی نو لاس یې ونیسه نو دا د هغه سره څه دی احسان دی دې وجې نه چې دی نو قرآن عظیم الشان او احادیثو
موږ ته ډېره صفا وینا کړې ده، موږ ته سوچ وکړو. وذي القربى د رشتہ دارانو سره احسان کوئ، او د دغه احسان بدله تعالی الله رب العزت درکوي. یو د رزق فراخه کوي، او یو درله چې دی په عمر کې په زندګۍ کې دله برکت اچوي. نن موږ ولې چې دی نو داسې په زوال کې یو، موږ نن ولې داسې مثال په طور باندې په سوچونو فکرونو کې یو؟ ځکه چې هغه رشته داري دې حد ته رسېدلي چې هغه د ټولو نه زیاتې خپې دي لاول هغه وایي. دا ولې د قرآن چې کوم دی نو تعمیل د حکم نشته. او کنه چې داسې وي یو سړی موږ یو ځای ته جرګې له تللو یو داسې چوک کې موږ سره ملګري وکړو جرګه کې، نو هغه شیرملک خان او هغه ملک و، تاسو پېژنئ نوم اورېدلی دغه نوم نه لرم کمیس کې. نو هغه ورته وایي د فلاني ملک زامنو بچو یې ښه چې په اتفاق نشته کني خلک به مو تباه کړي، هغه پر جارو راټولول ګران دي دومره ګڼ خلک. مطلب یې دا دی چې اوس کې اتفاق مو برابر وي او داسې یو چاته په دغه شي وي نو بیا به تاسو نه چا ګټه کوله. نو غرض مې دا دی چې دا ګوچه راواله د ډکو هغه به ډېره په سختۍ سره ماتېږي، ډېر په مشکله. او کله چې یو یې کې بیا د زمینداره خبره مشهوره ده. ما عرض کوو والیتامه د یتیمانانو سره احسان کوئ. یتیم چاته وایي؟ هغه چاته وایي چې پلار یا مور وفات شي او دې چې کوم دی نابالغه وي دې ته یتیم وایي. یتیم او مساکین مسکینانو سره چې کوم دی نو تاسو څه کوئ؟ احسان کوئ. مسکین دې ته وایي چې د هغه سره د یو وخت هم چې دی نو څه شی خوراک څښاک نه وي، دې ته مسکین. او فقیر دې ته وایي چې د یو وخت ورسره څه توښه وي. پیغمبر خدا علیه السلام د مسکینۍ زندگی چې کوم دی نو دا غوره کړې ده او ویلي چې اللهم احیني مسکینا وامتني مسکینا واحشرني في زمرة المساکین. الله ما ته زندگی د مسکینانو راکړي. مسکینان مطلب دا دی چې بچ دا پسې شاته سټ مات نه چې دا رانه دا پاتې شو، دا رانه دا کورونه پاتې شو، دا رانه دا جاګیرونه پاتې شو. او ما ته د مسکینانو دغه چې کوم دی نو مرګ هم راکړي، او ما ته د مسکینانو په زمره کې چې کوم دی نو څه وکړه زما حشر وکړه. په دې خبره پوه شئ. نو دغه مسکین درته یادوي. یو خو هغه د شالبنډۍ بابا مریدان چې دي مسکینان دي که نه، یو هغه دي دا خو دا مسکین قرآن کې چې دی دغه مسکین کې مراد دی چې د یو وخت هم ورسره څو غني. او دا مسکینان خو خدای پاک دې ښه ساتي، ځکه د الله ذکر کوي او درود شریف وایي که نه، هغوی خو ډېر غټ مالدار خلک دي. دې خبره پوه شو. وقولوا للناس حسنا، او تاسو وایي خلکو ته چې دی نو وایي څه کوئ؟ حسنا، یعنې ښه خبره خلکو ته کوئ. چې کله در سره څوک تپوس وکړي بهتره خبره کوئ. چې کله مثال په طور تاسو چا سره باسپورس کوئ خبرې کوئ نو بهترین ښکلې خبرې کوئ، ځکه چې بهترینه یو ښکلې کلمه چې کوم دی نو چاته وي دا هم صدقه ده. دا هم څه ده؟ صدقه ده عزتمندو. او بیا الله رب العزت چې کوم دی نو د دغې سره په دې کې ګورئ دې ته لا ولې د الله عبادت ذکر کړي. دا یو لوی اهم چې کوم دی نو په دې مؤمن باندې یو لوی حق دی د الله د عبادت. ځکه چې یو سړی د الله عبادت نه کوي او دا ټول کارونه کوي نو دغه رایګا دي. الله نه مني او دا عبادت دغه چې کوم دی دا نور هر څه کوي نو دا رایګا دي. ځکه چې تاسو ته فکر وکړئ که نه نو اقیموا الصلاة مخکې راغلي واتو الزکات ورپسې راغلي. دا زکات چې دی نو دا د خلکو سره ښېګړه ده، د الله حکم دی. او دا صلات چې دی دا مونځ دی مخکې ذکر کړي ځکه دا د الله رب العزت تعجزي ده. دې ځای کې الله تعبدو الا ایاه ویلې دی. اوس تاسو ته زه یو خبره وکړم، بس دا خبره راغونډوم. تاسو وګورئ مثال په طور باندې یا انجیوز واله دي یا دا نور هغه چې کوم دي
هغه خلک چې مؤمنان مسلمانان نه دي او تاسو وایي ګورې فلاني ځای کې دا شی وکړه، فلاني ځای کې دا کار وکړه، فلاني ځای کې مسلمانانو سره دا ښېګڼه وکړه، فلاني اسلامي ملک کې دا کار وکړو، نو دا کار خو په خپل ځای ښه دی. ګورې دا یاد ساتئ دغه چې کوم دی نو پیشو د خدای دپاره بنده ته نه نیسي. پخپله به خدای او رسول نه مني، دین نه مني، کفر دی مثال په طور. نو دا تاله چې کار وکړو نو د دغې پورې خو په ظاهره باندې ټیک ته تاله مشین درکړه، تاله چې دی نو روډ جوړ کړه وغیره وغیره، هغې پسې نه ځم، خو دی درته دام کېښودو، دی درته چې کوم دی څه وکړو کونډې درته واخله. اوس د دې په بدل کې به بیا تا نه سار نه څوک غواړي، هغه خلک وایي که نه هلکه خولې نه مې مالوچ راځي، هغه مالوچ به بیا خولې نه راځي، هغه چې څومره ښېګړې شوي نو که په خپله باندې نه رامخکې کېږي چې ته شا به عیسایي شه، ته دا خپل دین پرېږده، نو د بل په لاس به د هغه کار به نه اخلي، هغې ته به دې تیاري. دا خبره خپل ځای ده. خو ما عرض دا کوو چې کله ایمان نه و نو که د نن که مثال په طور دی ډېر به ښه کارونه وکړي نو هغه یې په ښېګړه نه راځي، په کار نه راځي. او چې کله ایمان وزمارو او دا کارونه برابر کړه د ده نه بهترین انسان بیا بل نشي کېدلی. نو حقوق الله حقوق العباد الله فرمایي بیا ورپسې وي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، مونځ قایموئ او زکات ورکوئ. ثم تولیتم وي بیا تاسو چې د اعراض وکړو، مخ مو واړو د الله رب العزت د دغې احکاماتو نه، د دغې کلکې وعدې نه، الا قلیلا منکم مگر لږو خلکو چې دی نو اعراض ونکړو او په دې باندې لږ پاتې شو، وانتم معرضون او تاسو چې کوم دی نو اعراض کوونکي قوم یې. الله رب العزت زموږ او ستاسو د ایمان سره د الله طاعت او د الله حقوق ادا کول او د بندګانو د حقوقو ادا کولو چې دی توفیق را نصیبه وګرځوي. دا اوس دا کومې ورځې چې تېرې شولې د قربانۍ دا ورځې هغه دې ځای کې دا وبالوالدین احسانه شي په دې کې دا هم راځي چې زوی دی هغه ښه موټی دی مثال په طور او پلار او مور جزانې چې کوم دی نو چې په غوښه پسې وړاندې شي دی وایي خپل کار ته پسې جدا شوی دا نه په هر څه کې دا هغه فټ کېږي. ته ورسره احسان وکړي، دغه مقرانه په دغې ورسره په غوښو ورسره احسان وکړه مثال په طور مال وخت راغی مال باندې احسان وکړه، دارو ته ضرورت دی هغه ورسره وکړه. داسې چې دی د رشته دارانو سره د مسکینانو سره درې سي چې تا خپله قرباني کړې که نه نو په دې خپله کې خیر دی، بس نور تصرف مه کوه دا ستا دغه د خپلوانو دا چې دی په دې باندې خپلولي راکړه او د غریبانانو دا چې دی نو په هغې باندې د هغې خیرخواهي وکړه. دا درې واړه حقوق تا په دې کې څه کړه د ځان دې ادا کړه، رب ته دې په هغه وینه باندې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. هلته دغه لاړه او تقوا پرهیزګاري دې خوا چې کوم دی نو په دې سره دې څه وکړو دا ځان دې خوشحاله کړي، خپل اهل عیال او خپل خپلوان دې خوشحاله کړي او خپلوانان او که نه فریزر کې دې کېښوده. نن سبا خو موږ تاسو پلاني ځای کې چې ملا صاحب وایي چې بس بویر کوه خیر دې ځان لی پخوئ نو ځان له خو ته چې دی نو ټول عمر لګې که نه نو په تا خو پیسې د سر بلا شي ځان لی راوړې چې زه درته ویم چې ځان لی پخوئ. بل ملا صاحب وایي هلک وایي لیوني هغه پښتو کې غوښه د هر چا خوښه که نه ټولو خلکو خوښه نو بیا یې څوک چاله ورکوي خیراتي نه دا شی به نه فلسفه د قربانۍ به موږ تاسو څه کوو دا به ادا کړو. ځان ته خپله پرېږده بېشکه درېیمه حصه خو دا نوره چې دی په دې باندې به خېټه نه ورچې ځکه چې د دې هغه فلسفه داسې ده. الله دې د عمل توفیق رانصیب کړي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة دائمة ممدودة تقضي بها أن الحق الذي إلهك منصورنا والإجابة. دعا اخلاص سره وکړئ چې خدای پاک دغه عبادات قبول منظور کړي. دعا اخلاص سره وکړئ چې الله پاک یو د دې کومې وسونه الله مقرر کړي او ټول ته پوره وشي. زه چونکې د جمعې او د اختر په مانځه کې په جمع کې دا خبره شوې وه نو بیا ستاسو ټولو د دې خپلو مقتدیانو د خپلو هغه خلکو چې هغوی د دغه قربانۍ په دې سرمن باندې د مدرسې سره امداد وکړو
او الله پاک په دې زبداور چې دا دی الله پاک دیره د دې هغه دوباله چې کوم دی نو هغه جوړ ثوابونه په دې باندې ورکوي ان شاء الله دا به ذکر کیږي چې دا صدقه جاریه وګرځیدا اوس به مو تا باندې ان شاء الله دغه طالبان به الله کوي قال الله قال رسول کوي ممتاز کوشش ان شاء الله ثوابونه را رسي الله پاک کی چې الله یې زموږ باغ دې دا په کار راوستي کوم دې چې بل شي کار نه او چې کوم خلکو مثال په تور باندې سترګې پټې کړې ورته کړل دې خپل کوم خبرو بل معنی باندې مې کوي نو بس خیر دی هغه به خکړي زدا نه چې بد به کړی او نه لږ سوچ پکار دی لږ فکر پکار دی بس نور تاسو کوی